هغه پلار مینه د علي خستې وه ما ته هغو دوونه د امیر المؤمنین ولایت میلاو شولو خدای د ما مور باندې رحم وکړه چې کله متام وخت شي چې کله د متام وخت شي خپل لوڼې زمن راولي متمخانې ته د هغه میندې بچي راولي د شپږو میاشتو بچی راولي شپږو میاشتو بچی راولي متمخانې کې شودې دي چیکي دغه بچی دغه بچي ته کله خطیب و ذاکر حسین نما اخلي خپل بچي ته خپل لور ته خپل زوی ته دا شودې ورکوي مور دې دپاره څه ته یا حسین نما ته یا زده کړه د حسین مینه ته زده کړه ځکه چې موږ ته میندو خپل وړوکتو کې متمخانو کې شودې راکړي دي نن چې موږ دې ته د عمر ته رسېدلي یو د حسین نما چوک واوري فورا یې سترګو نه اوښې روانې شي وړوکتو نه مو حسین مینه زده کړې دی میندو راته خیلي دی پلار د لاس نه ونیسي وړه بچي د لاس نه ونیسي هر ساعت دستې ته د بوځم متام ته د بوځم تورې جامې خپل بچیو باندې واچوي راولي د ما یې څه دغه وړه بچي دي متام کې نه پرېږدم متمخانو والو په خدمات کې عرض کوم وړه بچي پرېږدو ما کمدي وخت حسین مینه زده کړي دغه میندې دي وړو د شپږو میاشتو بچی راولي متمخانو کې کینوي چی واجې نه د چا مینې واجې نه پوه شولې چا مینې واجې نه د حسین د شپږو میاشتو زوی اصغر د مینې واجې نه بچی راولي دغه مور و خپل بچي ته شودې نه ورکوي کله د حسین نما راشي بچي ته شودې نه ورکوي بچیه ته به ورسته شودې وچې کې ما د حسین د شپږو میاشتو اصغر په زړه شولو هغه بچی چې د اصغر نمې سره یې مور سینې نه شودې چیکلي وي څنګه د اصغر نمه کله راشي ادم ورېځي کله چې د وړوکي علي اصغر نمه واخیستلی شي څنګه به نه ژاړي هغه وړوکي علي اصغر چې حسین هر څه خدای په لارې کې قربان کړل اخري نوبت را ورسېدلو د شپږو میاشتو وړوکي علي اصغر نه هر چا لسم ورځې باندې مولا حسین په در کې قرباني پیشه کړله هر یوه مور خوشحاله دی چې قیامت ورځې باندې به د ما سترګې ورمنې زهرا په مخ کې اوچاتې وي ښه کربلا کې یوه بله مور هم شته دی چې خفه دی یوه مور دی چې کربلا کې د ژاړي ویلې ژاړي د یوه جنې ژاړي چې اکبر مور ښه اکبر واستولو د قاسم مور قاسم واستولو تیاری کړلو خو وړوکی علي اصغر دومره وړوکی دی چې جنګ د نشي کولی مور یې خفه دی چې زه به خپله قرباني څرنګه حسین په درګاه کې پیښوم لیکن اخري وخت د اصغر مور هم خپله قرباني تیاره کړله هر یو کس جنګ ته وځي توره د ورسره وي زغره دې چاودې وي وړوکی علي اصغر مور تیار کړلو څرنګه تیار کړلو زغره یې واکه زغره یې نه وه زغره هغه دسمال و چې مور ورباندې واچولو زغره هغه د حسین زعبا وه چې مخ باندې حسین واچوله ویلې دیواجې نه یې واچوله چې د وړوکي علي اصغر عمر کم دی کربلا ګرمۍ ډېره سخته دی 3 ورځو تږی دی د کربلا ګرمۍ برداشت نشي کولی حسین د اصغر مخ باندې عبا پیڅه واچوله توره یې ورسره دی توره یې چې دی د وړوکي علي اصغر هغه ژبه د علي اصغر توره دی یا یې چې کله علي اصغر یې راوستلو قتلګاه ته حسین دغو لاسو کې اصغر اوچات کړلو کله یې د عبا پیڅه ورنه لرې کړله اصغر چې کله خپله ژبه راخیستلې وچو شنډو باندې یې تېره کړلې ظالمینو کې به ژړا پورته شوله د 3 میاشتو 6 میاشتو اصغر څه ګناه یې نه ده کړي یو طرف ته حسین ولاړ دی بل طرف ته تلې زینبیه ته سترګې وکړه
لږ تصویر وکړه کربلا ته زوران ولاړ یو تلې زینبیا باندې دوې بیبیانې ولاړې دي یوه د حسین ګرانه خور زینب بیبي دی بل طرف ته وړه سکینه ولاړه دی وړه سکینه ولاړه دی چې کیدای شي ورور ته به څوک اوبه ویرکي سترګې دې غړوي که یو داسې واخ چولو وړوکی اصغر د پلار کوت کې وژوړېدلو ژړا نه مخکې وخوندېدلو ظالم حرمله چې کله حالات ولیدلو یو طرف ته د حسین د کسي بل طرف ته د تورو بکرو بیبي د کسي نه یم خبر ظالم نه کیدای شي همدې واجې نه ګل ورنه غورځېدلی وي یا یې څه حرمله کله یو وارې حسین ته سترګې وغړوي بل وارې که خیمهګاه ته سترګې وغړوي یو داسې وخت راغللو چې وړوکی علي اصغر ځان حسین نه قربان کړلو څوک چې اخري وخت ګل خوري وده ژړېږي خو اصغر ونه ژړېدلو اصغر وخوندېدلو حسین اول د باول کوم ته نه قربان شه یا یې چې کله دې وخت مولا حسین کوت کې وړوکی علي اصغر شهید شولو زه نه یم خبر یا یې چې مولا حسین ته مې سترګې غړولې خیمهګاه ته د نه شي راتللی کله خیمهګاه طرف ته شي کله کتلګاه طرف ته شي یو قدم کتلګاه ته کېږدي یو طرف خیمهګاه ته کېږدي د اصغر جنازه د نه شي راوړلی ویلې وړې سکینه ته به څه وایي څه یې وکړلو د اصغر جنازه یې راخیستله خیمهګاه نه څټ ته ذوالفقار راخیستلو اصغر جنازې ته یې وړوکی قبر وکندلو اصغر جنازه حسین خپلو لاسو سره کربلاګر مریګو کې دفن کړه